أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر 3 د سپاری رکوع نمبر 15 او د سورۃ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 64 تا 71 قل تو آیا اے زما محبوب پیغمبرہ یا اہل الکتاب اے اہل کتابو تعالوا راش تاسو الى کلمت یوداسی کلمی طرفتا سواء بیننا و بینکم چه اغا کلمه زمونگا او ستاسو ترمینزا برابر ده د نجران نا چې د اهل کتابو د عیسیانو کوم وفد راغلیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی حکم کوي چې زما محبوب پیغمبره دی اهل کتابو خلکو ته وایا د اسلام دعوت ورته ورکا او چې د اسلام دعوت ورکې نو په داسې خبرو باندې اسلام ته راوبله چې هغه خبرې ستا او د دوی ترمنځ برابر دي چې دوی یې مني او ته یې مني په داسې خبرو باندې دوی ته دعوت ورکا او په دې آیت کې دعوت و تبلیغ کون کې خلکو ته د دعوت ورکولو طریقې کار هم ښودلی شوي دي څوک چې دین طرف ته اسلام طرف ته یا یو نیک عملی طرف ته خلک رابلی یو څوک ته د دعوت و تبلیغ کار کوي کفار ملک ته لاړو خلک اسلام طرف ته رابلی یا د مسلمانانو په ملک دی او خلق نیکو اعمال و دینداري طرف ترابلی نو چې یو چاته دعوت ورکي نو چې په کوم خبرو کې دا غوي سره اختلاف لري دغه دعوت ورکولو په وخت کې به اختلافي خبرې میدان ته نه راچي اختلافات په نه چیړي چاړ والا خبرې به نه کوي بلکې نرم لهجه به اختیاري او داسې خبرو باندې به مخکله دعوت ورکي چې هغه خبرې هغه مني او دی یې مني د دوانو ترمنځ اتفاقی خبرې وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهل کتاب له پدې آیت کې دعوت ورکولو حکم حضور پاک تعالی الله طرف نشوي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهل کتاب ته دعوت ورکړي دي او حدیث مبارکاو کې راځي چې د حضور پاک په زمانہ کې د روم بادشاہ هرقل نامه وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه رومی بادشاہ هرقل تا د اسلام دعوت ورکړی دی او باقاعده خط یې لیکلی دی دغه بادشاہ ته لیکلی دی حضور پاک چې دغه هرقل بادشاہ ته کوم خط لیکلیو د هغه خط الفاظ داسې دي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله صلی الله علیه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم اليرسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه خط دی چې هرقل بادشاہ ته لیږلیو په دې خط کې حضور پاک دا هرقل بادشاہ عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي د اهل کتابونو نو دته حضور پاک په دې خط کې د اسلام دعوت ورکړ دی په داسې خبرو سره چې هغه خبرې عیسیان او اهل کتاب مني او د اسلام ترمنځ هغه خبرې په منځ کې برابر دي د دې خط ترجمه داسې ده بسم الله الرحمن الرحیم
شروع کوم په نامه د الله تعالی چې ډیر زیات بخون کې او مهربان ذات دی. من محمد عبد الله ورسوله، دا خط مبارک د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی چې د الله بنده دی او د الله رسول دی. الہ هرقل په طرف د هغه بادشاه چې نوم یې هرقل دی، عظیم الروم او د روم لوی بادشاه دی. سلام علی من اتبع الهدى، سلامتیا دی وی په هغه چا باندې، سلام دی وی په هغه چا باندې څوک چې د هدایت او په نیغه لار باندې روان دي، د هدایت تابعدار دي. په کافر باندې چې مسلمان سلام اچي کنه نو داسې به ورته نه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله، دا سلام په مسلمان باندې دی. کافر باندې چې سلام اچي نو داسې به وایي السلام علی من اتبع الهدى، سلامتیا دی په هغه چا باندې څوک چې د هدایت تابعدار دی او د هدایت اتباع کوونکي دي. نو حضور پاک په دې طریقې سره سلام ذکر کړی دی په خپل خط مبارک. بیا وایي اما بعد، رستو د سلام نه عرض دادی، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، زتا ته دعوت در کوم د اسلام، یعنی اسلام طرف تراشه. اسلم تسلم، ته اسلام قبول کا نو سلامتیا به بیا مومي، په دنیا کې به هم سلامت شي او په آخرت کې ما. یؤتک الله اجرک مرتين، تا ته به الله تعالی ستا اجر دوچن در کی، دو پیری به الله تا ته ستا اجر در کی. فإن تولیت، او اے هرقل کتا انکار کو مخ دی واړولو، فإن علیک اسم الیرسیین، نو پتا باندې با ستا د دې زمیدارو ګناه بم ستا په غاړه باندې. د هرقل بادشاہ چې څومره رعایه او خلکو د دغه زمانه دغه تمام خلک اکثر زمیدار و دوی به زمیداره کوله. نو حضور پاک وته د هغې مطابق الفاظ ذکر کړل چې پتا باندې خو به ستا د کفر ګناه وي، خو ستا د رعایه ستا تابعدار دي. حدیث مبارک راځي چې رعایا د خپل بادشاہانو تابعدار وي سیبا، چې بادشاہ په کم دین وي خلک ورپسې په هغې روان وي سیبنو، نو ستا د دې رعایه د خلکو ګناه به بیا ستا په غاړه باندې وي. یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، تعالوا راشئ تاسو الى کلمت، یو داسې کلمې طرف ته، سواء بیننا و بینکم، چې هغه کلمه زمونږ ستاسو ترمنځ برابر ده، هغه خبره مونږ هم منو تاسو هم منئ، او هغه دا ده الله نعبد الا الله، چې مونږ به بندګي او عبادت نه کوو مګر صرف د یو الله، تاسو هم دغه یو الله منئ او مونږ هم دغه یو الله منو. نو راځئ که نه بس دغه یو الله بندګي به وکړو، او عیسی علیه السلام ته به د الله زوی نه وایو، عیسی علیه السلام به په خدایتوب کې د الله سره نه برابرو، ولا نشرک به شیئا، او د الله سره به ذره برابر هم شرک نه کوو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او په مونږ کې به بعضې خلک نورو بعضو لره د خدایتوب درجې ته نه رسوي. دوی به د خپلو علماو له او د خپلو پادریانو له دومره لوی درجه ورکړله چې دغه خپلو پادریانو به ورله یو څیز حلالولو نو دوی به وی حلال دي، او چې د خپلو پادریانو به ورله یو څیز حرامولو نو دوی به وی حرام دي. نو داسې بنه کې حلالول او حرامول صرف د الله کار دی. الله چې څه حلال کړي دی هغه حلال دي، الله چې څه حرام کړي دی هغه حرام دي. پیغمبر علیه السلام چې څه حلال کړي دی هغه حلال دي، حضور پاک چې څه حرام کړي دی هغه حرام دي. د هغې نه پس اوس که لاندې یو څوک راپاسي او هغه په اسلام کې یو څیز حراموي او یو څیز حلالوي د ځان نه، نو د الله او د الله د پیغمبر نه ما سوا د بل چا په خبره او په وینا باندې نه یو څیز حرامېږي او نه یو څیز حلالېږي. نو علماو ته هم په دې کې یو درس دی چې عالمان به د ځان نه یو څیز حلالي او حراموي نه، او د عوامو مسلمانانو ته هم پکې یو درس دی چې داسې عالمانو پسې به په پټو سترګو نه ځي چې بس هغه درته وایي چې دا عزیز حلال دی او ته وایې چې حلال دی، او هغه درته وایي چې دا عزیز حرام دی او ته وایې چې حرام دی. نه، بلکې ته به پوره اعتماد معتمدو علماو پسې به ځي، بروسه کوونکي خلکو پسې به ځي، داسې خلکو پسې به ځي چې په هغوی ستا اعتماد او بروسه وي، تا ته د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیث نه خبرې کوي، د خېټې نه درته نه وي لګیا او د خپلو خواهشاتو نه درته نه وي لګیا.
फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। अल्लाह ताला हुज़ूर पाक और सहाबा तो वही कदी ईसाइयानो अहली किताब बिया मखवाड़ो ईमान न रोड़ी नो तासु वर्ते हुआये चे ए अहली किताब तासु गवाह सीगे बिअन्ना मुस्लिमून चे मुंगा मुसलमानानियो तासु दखपल इस्लाम एलानु के दखपल इस्लाम इजहार के चे मुंग मुसलमानान यू और पे इस्लाम क्लक वलाड़ यू कदवी ये मनी डेरा खदा कर न मनी नदी मनी खुदवी पर दखपल इस्लाम गवाह के चे मुंग स्तासु पशान यहूदियान नहीं हो स्तासु पशान अहली किताब और ईसाइयान नहीं हो मुंगा क्लक मुसलमानान यू दे यहूदियान और ईसाइयानो दादा अरबू चे सुमरा खलक थी कना द्वी पयोसू खबरों के इत्तिफाक की द मुसलमानान सरा यौ पदी कि चे दयौ अल्लाह बंदगी की द अल्लाह वहदानियत इकरार कई यौ पदी कि इब्राहिम बाबा टूल खपल मशर और पेशवा गणी नो यहूदियान वही वी इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी ज़मुंग पशानती ईसाइयान वही वी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई ज़मुंग पशानती और द मकी मुशरिकान बवी वी इब्राहिम अलैहिस्सलाम खु ज़मुंग पशानती मुशरिको अल्लाह ताला द दीदरे वाणो खबर जवाब दल तक या अहल किताब ए अहली किताब लिमा तुहाज्जून फी इब्राहिम दा तासु वाले झगड़े कवे पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दा यहूदियत और ईसाइयत खो द इब्राहिम अलैहिस्सलाम न सवून और ज़रगुना काल रुस्तु शुरू शवी दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम खो सवून और ज़रगुना काल मख के तीर शवी दी नो चिकम स्तासु मजहबुन रुस्तु शुरू शवी ईसा अलैहिस्सलाम संग आगा दिन बानी यहूदी और ईसाई शो तासु दुमरा दा अकल नकार ना अखले वली पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की झगड़े कवे वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादि दा इंजील और तौरात खुदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम न ढेर रुस्तु नाजिल शवी दी नो तासु आगा मखकीने पैगंबर रावले और पागा रुस्तु किताबुन पसे वर्तड़े अफला ताक़िलून दा अकल नकार ना अखले हा अंतुम खबरदार वौरे हा उला हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन तासु खो आगा सीजुनो किम जगड़े और बहसुनो अकल चिदागी तासु ता इल्म और पोहावा और यकीन दता तौरात और इंजील के द हुज़ूर पाक द नबुवत जिक्र हो कना द्वी तदरी खबर इल्म चे हुज़ूर पाक हक पैगंबर दी बेम पागे के बहसुना कुल एतराजुना और तावीलुना कुल नो अल्लाह ताला व तवी चिता सो पागे किम बहसुनो कुल फलिमा तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म नो पागा सीज की वाली बहसुना कवे चिदागी द सरा तासु ता अलो इल्म निष्ठा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम द इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा सो ढेर रुस्तु रागली है तासु ता पता दा चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पकम मजहब और पकम दिन बान्यो और भी अल्लाह द्वी ता जवाब मोर कही मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानियन इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी और न ईसाई वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा अगो यौ तरफा इस्लाम मनून क्यों हनीफन नेक यकसुई के साथ इबादत करने वाला नेक पनेक दा अल्लाह इबादत और अल्लाह बंदगी के उनकी मुस्लिमन और मुसलमान हो ताबेदार हो वमा काना मिनल मुश्रिकीन और न दा मुश्रिकान न हो नो बस उसते खलक सू चुकी नो छिपदी ज़माना की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता कम खलक डीर निज़दी दी और सूख दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नक्श कदम बांध रवान दी नो चे गौर और फिक्र की नो पता बोलेगी कि वाकई मुसलमानान पदी ज़माना के वाहिद अगा खलक थी चे दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता द मिल्लत और द दीन और द अक़ीदे और द इबादत पे एतबार ज़रा डीर निज़दी दी और द इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नक्श कदम बांध रवान दी इन्ना औला अन्नास बि इब्राहिम यकीनन चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता डीर निज़दी लल्लज़ीन तबऊहु अगा खलक थी चे सूख दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबेदार दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबेदार सूख थी मुसलमानान यहूदियान ईसायान और मुश्रिकान दाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबेदार खलक न दी वहाज़न नबी औदा पैगंबर अन्नबी के अलिफ्लाम आहद खारिजी दी ददीन मुराद हुज़ूर पाक थी दा पैगंबर यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबेदार दी और दखपल बाबा पर नक्श कदम रवान दी और अगुई तडीर निज़दी दी वल्लज़ीन आमनु और चाची ईमान रवड़ी दी दा ईमान रवड़ुन के खलक इब्राहिम अलैहिस्सलाम तडीर निज़दी दी वल्लाहु वलियुल मुमिनीन और अल्लाह दोस्त द मोमिनानो दी वद्द त्वाइफ़तुन मुसलमानान तो अल्लाह वही चे गोरे बेदार उसी के हर ज़माना और हर दवर की बदा अहली किताब रा पासी दा यहूदियान और ईसायान बरा पासी और पदी कोशिशों की बई चिता सो गुमराह की यहूदियत तमवाड़े ईसाइयत तमवाड़े
او خپل د اسلام مذهب نه مواړي مرتدم کی نو خیال کوي چې ګوري د يهودو د عیسایانو په چالونو کې راګیر نشه په خپل ایمان او اسلام کله کودريږي وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون او که تاسو په خپل ایمان کله کودريږي نو دوی تاسو نشي گمراه کولی په خپل به د گمراهه په کندو کې وغورځيږي یا اهل الكتاب پدې دوا آیاتونو کې اهل کتاب وتا زور نه دا چې اهل کتاب ولید الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي او کفر کوي وانتم تشهدون حال دا چې تاسو په خپل هم د دې خبرې گواهی کوي چې دا قران حق کتاب دی دا پیغمبر حق پیغمبر دی او بیا هم تاسو انکار کوي نو داسې مکوي د دې کفر نه وړي یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل اے اهل کتاب ولی حق د باطل سره ګډوډ کوي ولی حق پټوي حالان کې تاسو ته د دې خبرې یقین دی علم دی او په درته حاصل ده چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی او دا کتاب حق کتاب دی سره د علم او سره د په تاسو سترګې پټوي او کفر او شرک اخته او حق دین او حق اسلام طرف ته ناراضه قل تورته یا اے زما محبوب پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتاب تعالوا راشه تاسو الى كلمه یوداس کلمه طرف ته سواء بیننا وبینکم چې هغه کلمه برابر ده زمونږ او تاسو ترمنځ الله نعبد هغه دا چې مونږ به عبادت نکو الا الله مگر د یو الله تعالی الله نعبد الا الله هغه دا چې مونږ به عبادت کوو صرف د یو الله تعالی دا دوانه معنی سیدی ولا نشرک به شیئا او مونږ به شرک نکو د الله تعالی سره ذره برابر هم ولا يتخذ او نبنسی بعضنا بعض زمونږه بعضا نور بعض لرا اربابا په خدای توب سره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه فان تولوا پس کچرته دوی مخواړولو فقولوا اشهدوا نو تاسو ورته وایي چې گواه اوسه تاسو بأننا مسلمون چې مونږه مسلمانان یو یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تحاجون ولی تاسو جګړې کوي بحث کوي فی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراۃ والانجیل او حال دادی چې ندی نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر رسل د ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون آیات سود عقل نکار نه اخله ها انتم خبردار وور تاسو ها اولئ حاججتم تاسو خو هغه خلک چې تاسو جګړه کړی دا بحثم کړی دی فيما فاغه سکی لکم به علم چې دا هغه تاسو ته علم وو په درته حاصل وا فلمت حاجون نو بس اوس تاسو ولی بحث او جګړه کوي فيما فاغه سکی ليس لكم به علم د سچ تاسو ته علم او پوهه نشته دی والله يعلم الله خپويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او نه عيسى ولكن كان حنيفا او هغه نیغ پنیغه عبادت کوونکی ما مسلما تابدارا كان حنيفا مسلما واغنيغ بنيغا عبادت كون کی تابدارا وما كان من المشركين او نو اغد مشركاننا ان اولى الناس بشک په خلقو کې نږدې خلق به ابراهيم عليه السلام ته للذین اغه خلق دي خامخا اغه خلق دي اتبعوه چا چې تابعداري کړې د ابراهيم عليه السلام وهذا النبي او دا پیغمبر هم ابراهيم عليه السلام ته نږدې دي والذین آمنوا او اغه خلقم چا چې ایمان راوړلو والله ولي المؤمنين او الله تعالى دوست د مؤمنانو دي ود طائفه اراده وکړه یوډلی غواړي یوډلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يضلونكم
کاش چې گمراه کی دوی تاسو لرا وما یضلون او دوی نشي گمراه کولی دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونو لرا وما يشعرون او حال دادی چې دوی نه پويږي شعور نه لري یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تکفرون ولتاسو کفر کوي ولتاسو انکار کوي بآیات الله فآیاتن د الله تعالی باندې وانتم تشهدون او حال دادی چې تاسو گواہی کوي د دې د حقانیت یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تلبسون الحق بالباطل ولتاسو ګډوډ کوي حق لرا باطل سرا وتكتمون الحق او ولي پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون او حال دادی چې تاسو خپويږئ په دې خبره باندې چې دا حق کتاب او حق پیغمبر دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.